الرحمن الرحیم. دوستان مفتی صاحب فقهی مجلس سے تشریف فرما دای چونکه میش د حج په احکام لګیوي پاغیک شنن دای د حج بدل حکم بیانوي پاغی حواله سره شرعي مسله د پیش کول غوړي توس ورته متوجه شه. الله دا مشت ټول په کوي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب الله پاک ته په دا مجلس کې خیر برکات وچوي. امین. شش پیریزه دي. بالکل. مفتی صاحب علمونه لیکلي دي چې کچېرې یو سړی یا زنانه داسې وه چې په هغې باندې حج فرض شوی دی. بالکل. دو مالداره دو ایدي سره د خپل ژوند د تاګ سرمایه شته دی. خو چونکې د زنانه سره خو بل سړی هم لګېږي، محرم ضروري وي، محرم وي ورسره. د دې سره نه وه، خو د دې سره دغه خرڅه نشته دی چې هغې خرڅه برداشت. نو داسې سړی کسه یا بل داسې سړی کسه چې په هغې باندې حج فرض شوی وي، په والدین یې کښې وي، په بل اقارب یې کښې وي، او یې هغې حج کړی نه وي په خپله زندګي کښې، نو د دغې سړي د پوره یا مړ شوی خو نه دی، ژوندی دی، څه وجوه په بنیاد باندې خو داسې دغې دوی ته رسېدلی دی چې خپل نشي تللی. نو لهذا دغې کسونو ته پکار دو چې دا د په خپله زندګي کښې حج بدل کولی شي. یو داسې سړی ده ته دا خرڅه ورکړي چې هغې حج کړی وي، دا وله شي. په ټولو نه بهتره خبره دا ده چې داسې سړی دی وله شي چې هغې حج کړی وي. خو که نه وي کړی، کم از کم بیا د داسې سړی وله شي چې هغه غریب وي، په هغې باندې حج فرض نه وي. نو د دې د وله شي د حج د طرفه نه حج وکړي. نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم د حج په باره کښې چې کوم سړی حج نه وکړي، چې کوم وعید دي د هغه نو دی کړو شي او دا فریضه او د دې د ادا شي. نو په چار دا دو داسې والدین وي، داسې کسون وي مشرون چې هغوی حج ته نشي تللی، وی په فرض شوی، بیمورې دي، بوډاتوبه دو، دغې د وجې نه ویس خپل نشي تللی. نو دا پکور دا دو چې حج بدل ده وکړي. د شریعت 15 ارکان کښې یو رکن دی، فرض دی، د وظیفه بری شي، د دې ذمې نه واده شي، که په بل څوک وله شي. جزاکم الله خیر. احسن الجزا.